بی بی حوا چې په جنت کې پیدا کړه او بیا اراده د دیو شو چې د بی بی حوا او د آدم علیه السلام نکاح وشي، نو د دې دوارو نکاح چې دی هغه هم جبرئیل علیه السلام تړلی. خو سوال د مہرو د بی بی حوا مہر کې څه شی ورکړي؟ نو دغه وخت کې آدم علیه السلام سره وڅ چې د دې په مہر کې ورکړي، یا الله زه مہر څه ورکم؟ الله ورته یا آدم ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي، محمد نامه دی، داغه په روح باندې لس کرته درود شریف وایا او هغه د بی بی حوا په مہر کې ورک. نو عزیزانو جبرئیل هغه فرشته ده چې د انسان اول تعلق د نکاح هم جبرئیل جوړ کړو او آخری خاتمه هم د جبرئیل په جناب محمد رسول الله باندې وشو. اوس دا جبرئیل دومره عظیمه ملائکه ده چې د ده شپږ شلې وزرې دي، شپږ شلې، بعض علما وایي شپږ سوه وزرې دي، او یو وزر د جبرئیل داسې دی چې هغه خور کی نو دا ټوله دنیا پټوي. اوس په دې وزرو د پاسه لیکلي څه دي؟ علما لیکي چې په دې ټولو وزرو دا لیکلي چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. من فقل هو ملتا نسخکارینا قل هو الله احد کی چې کوم مقام بیان دی هغه د عقل نه ماورا دی. قل امر دی، اے حبیب اعلان وکړه قوم ته دی چې الله څه شی احد، الله یو دی، لم یلد ولم یولد، نه دې د چا نه پیدا دی او نه د نه څوک پیدا دی او نه د دپاره څوک مثل شته. بیا دا څنګه ذات ته یو دی د دې ټول کائنات نظام، کله ستړی کله اوږده کله څه کله الله وینا لا تاخذه سنة ولا نوم. دا دومره عظیم ذات ته چې بله نه خوب ورځي او نه جوټې د خوب ورځي، د شپه او ورځ ویښ وي، ځکه چې خوب تعلق چې دی هغه د ستړیوالي سره دی. الله ستړی کېږي نه، نو هغه ته ضرورت د خوب څه دی. تاسو خیال راغی؟ بل ټوله دنیا سوالونه کوي ورته، الله وی زما هغه انسان ډیر خوښ دی چې کوم انسان شپه ورځ ما ته سوال کوي، ما نه غواړي او ما ته وایي، ځکه چې د دې کائنات مالک زه یم. په دې کائنات کې چې ته څه غواړې او ما نه بغیر د بل چا نه وغوښته، نو تا ما سره ظلم وکړو، تا ما سره زیاتی وکړو.
دنیا وګوره د انسانانو نه غواړي انسانانو پسې ګرځي نو الله پریخي چې ټیک ده چې ارکله تاسو د انسان نه غواړئ او زم پریخي ما نو زه وګورم چې دا انسان ستا حاجت روا شي یا دا انسان ستا ضروريات پوره کړي نن تاسو وګورئ ټول ملک در په در او خاورې په سر په انسانانو پسې ګرځي او دا الله په مقابله کې حاجت روا چې دی هغه انسان ګڼي او بیا انسان له هغه الفاظ وایي هغه القاب ورکوي پناه په خدای دا وزیران مزیران چې چرته لاړ شي دوی له یو سپاسنامه جوړه کړي دا هغه علاقې کونسلر صاحب یا چیئرمین صاحب یا ارګن بلاچی علاقه خان یا سپاسنامه لیکي په هغه سپاسنامه کې چې کوم الفاظ لیکلي هغه وزیر ته زه چې کله واورم یا وګورم نو زه سوچ کوم چې هغه کور دی وران شه چاته پکې اوسي دې د غلو ډیرونه تاسو شو جوړ کو تا خو ډیران دی عزت مآب دا زمکه د دې قابل نه و چې ستا قدمونه ورته راغله او دا قوم پتا فخر کوي دا قوم دس اوس هغه ناستي لکه پیشوګې اصل زمون د حکومت د خلکو د شکلونو ته وګورئ کنه خسته سره هم پکې نشته ټول پیشوګې نشوګې چا پوزي چیتي وي او چا غوونه کاږي او دس چونکہ وزیر دے دولت تے ور سرا پولیس تے غیر چاپیر دے نمون ورته ټینګې دې نشو نو خدای ځان تسپاري دی نار بخوارے گئی نور بذلیل کی گئی نور برسوا کی گئی تماشی بدزان کوائے سلطار یہی او سر رسوائی ارا ورځ نوے عذاب در باندې نازلي ارا ورځ نن ستارزق وګوره علاوه الملاوت پس سکیم شورو ده پروګرام اسکیم څه شو د وزیر اعظم صاحب دا فلور ملونو والا چی دا دورل ملونو پس سلو منو کی غنمو کی 2 من اوبا چی سلو منو غنمو کی 2 من اوبا چی بیا 400 من حکومت ورکی پا کنٹرول ریٹ باندے 100 من اوڑکی او 300 په بلیک کې خرڅ